أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورہ بقرہ مدنی سورت دے په نزول کې واتیایم پس د سوره متوففین نازله شوې ده او ترتیب مصحفی کې دویم نمبر پس د سوره فاتحه نه ربط د دې سورت د مخ کې سورت سره په سو وجوهات باندې ده ربط یو ربط اسمی بل ربط معنوی دے ربط اسمی لکمخ کی سورہ فاتحہ کے اوئے وعدہ اکڑا دا اللہ سرا ایاک نعبد و ایاک نستعین نو لا نعبد البقرہ ولا نستعین البقرہ کما فعلت اليہود ولا نعبد آل عمران ولا نستعين من آل عمران كما فعلت النصارى ونؤدي حقوق النساء وينزل عليكم ربكم مائدة من السماء ألا تجعلوا في الأنعام نصيبا لغير الله وينجيكم نجات بدر کی تاستا پشاند اعراف والو باندې ويؤتكم الجنه والانفال ويؤتكم الانفال وتوفيق توبه توفیق د توبه بدر کی پشاند قوم د یونس علی السلام باندې دا رب تی اسمیره په دې ترتیب باندې چې الله مونږه وعده وکړه ایاک نعبد و ایاک نستعين منگ با عبادت نکو د غوا لکه چې یهودو کړو منگ عبادت نکو د آل عمران لکه چې ناسواراو کړو ورکو منگا حقونه د خزو درب کی الله تاسو ته بدله کې مائده د بر اسمان نه بدربانه الله را نازل کی په دې شرط چې تاسو عبادت نکوئ د انعامو درب کی تاسو د خلاص به کی تاسو پشان د اعراف والو باندې او درب کی نفل او توفیق د توبه پشان د قوم د یونس علی السلام باندې دویم ربط معنوی ده چې مخ کی صورت کې اجمال نو دې صورت کې الله تفصیل کوي مکمل یا مخ کی صورت کے ہوئے الحمدللہ رب العالمین مخ کی صورت کے ہوئے الحمدللہ رب العالمین نو دې کې هغه نخې د پالنې ذکر کوي د مخلوقات چې الله مخلوق څنګه پالي یا مخ کې ہوئے الرحمن الرحیم نو دې کې د هغه نمونه ذکر کوي د رحمانیت د الله یا مخ کی صورت کے دعوے کے خدا ایاک نعبد و ایاک نستعین او پاغه دلائل نو ذکر کړي نو دې صورت کې داوم ذکر کړي
او پاغه باندې 15 دلایل عقلیه ذکر کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون داو ذکر کې او 15 دلایل یا مخ کی صورت کې سوال شو اهدنا الصراط المستقیم نو دې صورت کې جواب داغي کوي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین سوال شو اوخه مونږ ته لار نیغه نو هغه نیغه لار څه دی ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی یا مخ کی صورت کے بیان د فرق ثلاثه یو کو منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین نو دی صورت کے بیان دا غ فرق ثلاثه ذکر کئی تفصیلا یا مخ کی صورت کے بیان د مقاصد اربعه عالیه یو کو اثبات د توحید اثبات د رسالت اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ نو دې کې دا بیان دا مقاصد او اربعه کوي تفصیلا په یو مسله باندې وضاحت کوي یا مخ کی صورت اجمال ہو نو دا صورت تفصیل د پار دا غي صورت داود صورت بیان د سلور مسلو دو د اصولنا او دو د ممداتنا دو د اصولنا اثبات د توحید دویم اثبات د رسالت او دو د ممداتنا جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله تعالی خلاصه د صورت تقسیم د صورت دا صورت سلور حصے دے اول حصہ د اولنا درشپک نوی آیات پورے پدے کے اثبات د توحید کئی دویم حصہ درشپک نوی نا دریوسل یو آیات پورے دریوسل او یایم آیات پورے واو یایم آیات لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب پدې کې بیان اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم حصہ د یوسل یو یایمنا در 215 آیات پورې پدې کې بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی او سلورم حصہ د 215 نا در آخره پوری باقی کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کئی بیا اول حصہ در اولنا در شپږ نوی آیات پوری نو دا درې بابونه دا اول باب باقی کې بیان د فرق ثلاثه دا غي حکم د دنیا او حکم د آخرت سره د علامونه دویم باب پاغه کې دعوت توحید پاغه ادله عقلیه بیا ورپسې اثبات د رسالت کوي او زجر ورکه نه منون کو تا بشارت منون کو دعوی تا او د په دی اعتراض چې وارد وا پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم بیا بیان د نعم اربعه کوي بیا دریم باب کې پاغه کې خطاب خاص کوي پس د خطاب عام نه او پاغه کې درې پلیتای د يهود او مشرانو او مقابل کې درې خصيفات دا غي پلیتای درې ذکر کوي او مقابل کې درې صفاتونه مؤمنانو الله ذکر کوي
دا غي درې پلیتای تحریف منافقت او ترک عمل مقابل کې درې صفات د مؤمنانو صبر صلات او ایمان بالآخرہ چې کله دا ذکر کی نو بیا ورپسې ذکر د خطابات سته شروع کی خطابات سته ختم کی نو دویم حصہ د رسالت او پاغه کې نه اعتراضات پر رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم او داغي جوابونه بیا درې حصہ کې بیان د جهاد او د جهاد درې منازل سلورم حصہ کې بیان د انفاق فی سبیل الله تعالی او باغی کې ترغیبات ورکي انفاق طیب ته او زواجر ذکر کوي منکرین ته هغه غیر منفقین ته او اخر کې بیا مات کوي هغه سلور واړه مسلې اثبات د توحید اثبات د رسالت بیان د جهاد او بیان د انفاق فی سبیل الله تعالی د صورت په فضیلت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ روایات ذکر کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لكل شيء صناما وصنام القران البقره دار یو سیز د پاره یو کوب وی معنا اوچت ځای او د قران کریم اوچت سوره بقره ده دارنګ نبی علیہ السلام شیخ القرآن رحمت بردی وجم ذکر کولا چې دیتا سنام القرآن ویلی ریولی زکا پدې کې 2000 حکمونه دي زر اوامر دي زر نواهی دي چې دا په بل صورت کې نشته لري دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سورۃ البقرہ فستحت القرآن سورہ بقرہ دا تانبو او خیمه د قران کریم ده وجه امداده چې تانبو هغه محیط وي په خپل سکانو باندې په خپل ستنو پیلرو باندې دارنګي سوره بقره دا محیط ته په ټول صورت باندې چې په دې کې احکامات ډیر زیات دیو جن علماء وی په اعتبار د مضامینو سره احاطه کړی ده وما من مسألة في القرآن الا وقد يوجد في البقرة قرآن کریم کې داسې یو مسئله نشته مگر هغه موجود د سورې بقره کې دیو جن وته فستحت القرآن ویل کېږي دارنګه حضرت مجاهد مشهور مفسر د قرآن کریم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نا سورہ بقرہ لسو کالو کې ویلی وا یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اقرؤوا الزهراوین اولول هغه تازه دو سورتونه البقره و آل عمران سورہ بقرہ و سورہ آل عمران ولی فإن اخذوا برکه زکات د کول د خیر او برکات نه ډک دي وترکوا حسرا پر خودل دی تاوان دے او باطل پرس پہ طاقت نہ لری الا المؤمنون مگر مومنان هغه پہ طاقت لری نو مومنان لپکار دی چې دا ډیر ډیر وای سورہ بقره ته سورہ بقره ولي وای وجر تسمیه کې علماء کرام هغه ذکر کوي د آداب و پنیت سره وی سورۃ التی ذکر فیه البقره سورۃ هغه چې ذکر شوی په هغه کې بیان د بقره سورۃ التی ذکر فیه آل عمران سورۃ التی ذکر فیه حقوق النساء وغیرہ سورۃ البقره نوم داوم جائز دی ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی اقرأوا سورۃ البقره لفظ نبی علیہ السلام ذکر کړی دی نو دا نسبت هم جایز دی او وجر تسمیه یهود په هغه غوا ډیر زیات مینو لکه چې د هندوان اوسم د غوا غوښه نه خوري ځکه دی رومیانو سره پاتې کېدل نو یاد هغه د مینې د وجنه غوا سره مینا کوله یاد یری د وجنه د غوا عبادت کو نو غوښه په ځان حرام کړه
شیخ القرآن علیہ رحمت رستو به انشاءاللہ ذکر داغی کو. شیخ القرآن علیہ رحمت آئی به فرمایل چې د هندوانو مشر راغی او دی ته وی یا ایها البشر لا تذبحوا البقر او بندا غوا مالالوي فإن تذبحوا البقر وإن تذبحوا البقر فماواكم السقر کتا سو غوا لالکړه نو ځای بستا سو جهنم شي. دارنګ هغه د غوا غالاله بند کړه حرام یو ګرځولا د غوا غوخه نه خوري. دارنګ چې باران باندې کې د شیخ القرآن رحمت به فرمایل نو خلق برا غون شو د غوا لکای پسې به چیرړي او چې وتړلې او اور به وتبل کو ناغه به منډي والے خلق ووي اوس به باران شي. دارنګ بعضی مشرکین به قبرونو باندې وبا چولې او به پیوا چولې اوس به باران شي. او نن سبا زمنګ پښتانه مسلمانان په انسانانو په گاډو باندې وبا چې وي باران به وشي. دا عقیده د شرک ده او دا ناروا ده، ګناه حرام دي. اکثر هغه کې جنگونه وشي یو بل پکې وجنی بیا نو په گاډي باندې وبا چول چې باران به وشي، په انسان باندې وبا چول چې باران به وشي، قبر باندې وبا چول چې باران به وشي. د زناور لکه سره وچ خشاک تړل هغه ته ور ورته کول چې باران به وشي، دا ټول ناروا اعمال دي. او دا ټول خو صرف طریقې بدلی دي، هر زمانہ کې طریقه بدلیږي. دارنګه دی صورت کې الله د يهود مذمت کړي دي او حکم یې کړی صورت کې پالالولو د غوا باندې. مفسرین نقطم ذکر کوي ليهون عليهم معبودهم چې دای سره د دای د الہ سپک دی تخکار شي. شرع مونږ ته الله حکم کو چې حلال کې مونږه حلال کو نو خو بیا به دای ته پته ولګي چې دا خو د عبادت قابل نه دي او اعلان کې هغه دغه کار کو نه نو الله رد کو پاغي باندې. الله پر رد شروع کو چې تاسو د دې سيزونو نه ځان اوساتئ، تاسو د دې سيزونو نه ځان بچ کئ. مختصر خلاصه د سوره بقره څه شو؟ مختصر خلاصه دا دینی او دنیاوی لحاظ سره منظم شه، دینی او دنیاوی لحاظ سره منظم شه، بیا کافر او مشرک سره په جنگ شه. دا حاصل د سوره بقره دی. الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروف باندې. یو کم دیرشو سوراتونو کې دا الفاظ راغلي دي، حروف جدا جدا دي. نو د نزول حکمت څه دی؟ دارنګ د دې معنا چاله ورزي او کنه ورزي. امام رازی علیہ رحمت ډیر زیات تفصیل په دې باندې کړی، خو بهتر دار چې الله وایي الله د دې علم خپل ځان څخه امانت خود دی، چاته علم د دې نه دی ورکړي. نو معنا دا الف لام میم الله اعلم بمراده، الله د دې په مراد او معنا باندې پوهه دی. انسانان د دې د علم د معنا او مقصد نه خبر نه دي. بعضی ذکر کوي چې نبی علیہ السلام ته د دې علم ورکړو او کني ورکړي. نو بعض علما وایي چې دې علم نبی علیہ السلام ته هم نه دی ورکړي، او بعضی وایي چې د دې علم نبی علیہ السلام ته ورکړو. لکه علامه علوسی فرمایي اول الله د دې حروف علم ځان څخه خود دی او د دې علم چاته نه دی ورکړي، ځکه خاوندان د علم طلب کوي، خو الله وایي داسې حروفو کې تتبع مکوا. لکه سوره ال عمران کې رستو راځي ان شاء الله. نو اهل علم والا ایمان راړي او سره د دینه چې د دې علم ورته نشته دی. البته بعضی وایي چې نبی علیہ السلام ته علم د دې ورکړی شو، خو مامور په تعلیم د دې باندې نو. دا علامه علوسی ذکر کړی دی. امام رازی علیہ رحمت فرمائی ان هذا علم مستور وسر محجوب استاثره الله به. دا یو علم دی پټ دی او الله د دې راز پټ ساتل لري. دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قول له مفسرین ذکر کوي زمونږه اساتذه کرامو
چې کوم وفات دي الله دې قبرونه د نور نه ډک کی او چې کوم ژوند دي الله دې دا غي په علم کې عمر کې او عمل کې خیر او برکت واچي هغه به لله فی کل کتاب سر و سر فی القرآن اوائل السور د الله د پار یو کتاب کې او راز وی او راز د دې په قران کریم کې دا اول الفاظ د سوراتونو دي الف لام میم کاف ها یا عین صاد حامیم الف لام میم را نون دا الفاظ چې اول کې راځي د سوراتونو دارنګ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول له علماء ذکر کوي ان لكل کتاب صفوه وصفوه هذا القران حروف التعجیم دار یو قران یو اوچته دار یو کتاب یو عیسی اوچته وی او اوچته عیسی د قران کریم هغه حروف تهجیدی چې دا الله ذکر کړی دی او انسان پاغي باندې په مقصد نه پويږي د امام شعبی نه چاته پوسو کو چې ستا په دې کې سره ایدا ناغه تسوي فقال سر الله فلا تطلبوه دا الله راز دی د دې مطالبه مکوي الف لام میم کې د ځان نه کیسه مو جوړاوه ابو زبیان قول ذکر کئی مفسرین دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغا نقل کئی آغوی عجزت العلماء عن ادراکها عجز گرزیدلی دی علماء کرام د دې دراګیرولونه چې په دې باندې څوک پوهیږي نه نو خلاصه ټوله د دې دا شوه چې هذا علم مستور وسر المحجوب عجزت العلماء عن ادراکها وبلت الخيول عن الحاقها چې د دې پر راز بالکل څوک پوهیږي نه اوس کو څوک دا وایي چې دې ذکر کولو حاجت څه فائدہ و نو فائدہ یو دا ده چې دا بیان د اعجاز د قران کریم دی چې قران داسې معجز کتاب دی چې تب دې کې بعض الفاظ داسري چې ته هر څومره علم وکې نو الله وې دې ځای کې بریک واخله په دې بعض چیزونو ګوره ته نه پوهیږي دارنګي مخلوق د اتیان نه عاجز دی اتیان خود در کنار په مطلب باندې نه پوهیږي دویمه وجه علماء کرام دا ذکر کوي چې مخلوق دو قسمه دی یو عالم دی او بل جاهل دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من همان لا یشبعان دو کسری چې دا مړیږي نه یو منهوم فی العلم یو هغه چې په علم د پاره اوګه دی نو هغه نور علم حاصلې او بل منهوم فی المال بل هغه اوګه د مال نو د مال اوګه په مال باندې مړیږي نه هغه تاسو ته ټولو ته پته را نن زمنګ د ملک واکداران چې دا غي پته وګوري کروڑونه کربونه ډالر په کروڑا او ډالر ور سره دي خو مړېدل نشته بیا هم د پاکستان د عوام اوینه چوس کوي او راخ کیه منهوم فی المال د مال مړېدون کې هم نشته ری بس چې چا سره شیخ القرآن علیه رحمت به فرمایل ویر سره دا کوشش کوي چې د لسو نه د شل شي د یو نه د دو بنگلی شي د دو نه د سلور شي د سیکل نه موټر سیکل شي او د هغې نه ګاډی شي او په مخ کې پکې روان دي خو د هغې بریک نشته چې انسان پې ودرېږي کروڑا او کربها روپای خلکو سره دي او هغه زمونږ ستاسو نه زیات په منډه باندې دی خوراک یې وګوره نو هغې کې مالګه به بوی نه خوري وده کېدل په ګولو باندې دي پال پرېز غوړ به نه خوري دا به نه خوري یا شیدلی خوري او مال دولت دوره چې هغه څښا کېږي ورخصه چې ویني چې نو خلک بیا ډرامې کوي په ماشینانو یې نه شمېرلی شوې او انجام دکه د یو نوڼی دپاره منډې رسار او ماښام
دنیا زمنګ ضرورت او د الله دین او د الله کتاب زمنګ مقصد او ناغه مقصد منګ پرې خو دغه ضرورت پسې منګه منډه روان شروع کړي نو کومنګه ضرورت وګڼه مقصد پسې روان شو نو دغه ضرورت به الله زمنګ خپو کې خپل راو غورځي اب خپل په خپل د انسان خپل راځي د امام رازی علیه رحمت بارک ذکر کوي چې څو وخت تفسیر د قران کریم شروع کو تفسیر کبیر نو دوره پیسې نه وي چې هغه په ځان له قلم او دوات غسته وي او کاغذ مزدوری به وکړه نو پاغه به کاغذ واغذ بیا به مزدوری وکړه نو قلم به واغذ بیا به مزدوری وکړه دوات نو لیکل شروع کړل خو چې کله د الله دین تکار وي نو چې پنځل سپارو لرسېته نو د غسان بادشاہ د امام رازی د قرضې د لاندې ګرځېدلو د غسان بادشاہ دا غنه د ملک چلولو لپاره بیا قرض پیسې اغستې وي داسې ول الله ارس ورکړل ولې هغه مقصد او پیجن د مقصد پسې روان شو هغه ضرورت هغه رستو کو ځانتا نو یو وګه د علم دی او بل وګه د مال له عالم په خپل علم باندې نه مړي نو د عالم امتحان دی په حروف تهجو سره او امتحان د امید په دې اعتبار سره چې دا قران زده کوا وجه سره نو الله انسان مکلف کړی دی نو دوه قسمه دی یو عالم او بل جاهل نو آیات د قران کریم هم دغه شان دوه قسمه دي لکه سوره ال عمران وم آیات کې الله ذکر کوي دریم سپاره کې سوره ال عمران دریم سپاره والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب الله ذات چراوی لګ تا ته کتاب د دینال پاس دی محکم مضبوط په خپل معنا باندې دا دی اصل د کتاب او اخر متشابهات او نور چې مشابه دي غلط معنی د صحیح معنی سره په لپس کې دوه قسم دي بعضی هغه دي چې معنی معلوم دي او بعضی هغه دي چې معناګانې معلوم نه دي بیا په حروف متشابهاتو کې دوه قسم دي یو قسم معنی معلومه ده خو مخفی ده مراد داغي لکه قران کې راځي وجو ربک ذات دربستا ويداه مبسوطتان لاز د الله پر قدیم وجا ربک ظاهر بشستا رب استوى على العرش نو دا ما یلیق بشانه تعالی څنګه چې د الله ذات سره مناسب دي زمونږه غشانی مان دي دویم قسم معنی هم نه دي معلوم او مراد هم مخفي هغه حروف مقطعات چې په اول سوراتونو کې دي دارنګي شیخ القرآن رحمت به فرمایل چې دا اعمال هم دوه قسم دي یو هغه چې راځي معلوم وي لکه سړی زکات ورکوي نو زکات ورکول سره د په د جوع د فقیر راځي د فقیر لوګو سره الله ختمي دارنګي روجا تا ته پته ولګي چې د فقیر باندې لوګه تند څنګه تیریږي چې خپل انسان باندې لوګه تند راشي دویم قسم اعمال دازری چې راز نه وي معلوم لکه طواف د بیت الله لري نو د بیت الله نه حاجیان چار چاپیره طواف کوي مرو والا چار چاپیره طواف کوي ما هغه مقصد چاته معلوم نه چې دې څه مقصد دی دارنګ سعی بین الصفا والمروه حاجیان پاغي کې او گردش منډي وای څه مقصد لري چاته مقصد معلوم نه لري او عمل دی وقوف عرفات کې وقوف کول دا په حج کې فرض دي چاته پته نه چې دې مقصد سره سو کې داغه عمل مقصد نشي معلوموله دارنګ قرباني کول ساروی په غرض باندې په کروڑا او ساروی حلال شي څه مقصد دی چاته پته نشته خو الله ویل دا عمل سنت ته ادا کوي نبی صلی الله علیه وسلم داغه ترغیب ورکړي دارنګ الله ویل دي نو حکم معلوم دی
خو هغه راز د هغې معلوم نه دی چې راز یې څه دی. دارنګې کلمات هم دغه شان دوه قسمه دي، یو معلوم المعنا او دویم معلوم غیر معنا. کم علما چې لیکي معنا نو دا نفس تعبیرات ذکر کوي، دا نفس تعبیرات ذکر کوي. څوک وایي دې ته اسم الصور وایي، الف لام میم دا وینوم د صورت ته. څوک ذکر کوي اسم من اسماء الله تعالی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د الله د نومونو نه یو نوم دی. څوک ذکر کوي الف نه مراد الله، لام نه مراد لطیف او میم نه مراد مجید. الله لطیف مجید، الف لام میم الله لطیف مجید. الله بارک بین خاوند بزرگای دی. خدا نفس یا تعبیرات تی. سو کوئی الف نہ مراد اللہ، لام نہ مراد جبریل او میم نہ مراد محمد. اللہ نازل کے کتاب پا ذریعہ دی جبریل علیہ السلام پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے دائی ذکر راوڑ. ابن جوزی علیہ رحمت آغا اعتراض ذکر کرے رہے چې په نوم د الله او په نوم د محمد کې اول لفظ راړو. الله الف میم، محمد کې میم، او د جبرئیل علیہ السلام په نوم کې اخیری لام ذکر کو. د جبرئیل علیہ السلام په نوم کې اخیری لفظ هغه د لام ذکر کو. نو داغه جواب کوي ابتدا د الله نوا، انتهای په جبرئیل علیہ السلام، او په دی عارضی زمکه او مخلوق کې ابتدا په محمد صلی الله علیه وسلم وا. نو زکه داسې ترتیب ورکو الف لام میم. حاصل داره الف لام میم. یا بعضی وی الف نه مراد دے الله اول، لام نه مراد لازم او میم نه مراد مومن. الله اول لازم کړی قرآن په مومن باندې. الله اول لازم کړی قرآن په مومن باندې چې مومن مسلمان ځان ته وای نو پاغي باندې الله قرآن لازم کړی دی. حاصل داره اصل خبر هم دادا الف لام میم. الله پویږي په معنا او مراد دی باندې او منګه نه پویږي په معنا او مراد دی باندې. خو کلام د الله دے زمنګ پی ایمان دے. الف لام میم الله اعلم بمراده ولا نعلم بمراده. الله پوهه دے په معنا او مقصد دی باندې، منګ نه پویږي په معنا او مقصد دی باندې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله پاک، یا الله مونږ باندې خیر او د رحمت باران وکړي. یا الله دا درس زمونږ نیک عمل له الله ته وسیله کو. خدای دې وسیله په برکت یا الله مونږ باندې خیر او د رحمت باران وکړي. الله چې دا کم یخ شروع دی یا الله دې دا یخ مات کې الله صفا او مونږ باندې راوړي. اللهم اغثني خیرا، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك، اللهم انزل علينا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. یا الله ته زمونږ ګناونه معاف کړي. الله زمونږ ګناونه معاف کړي. الله چې څوره خلک بیماران دي یا الله کامل صحتونه عاجله ولا ورکړي. یا الله د چا چې څه مشکلات دي یا الله مشکلات آسان کړي. الله د چا کورونو کې څه پریشانای دي یا الله هغه پریشانای او خفګانونه په خوشحالو باندې بدل کړي. الله زمونږ زړونه یو بل ته صفا کړي. الله منګ له د نیک عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله زمونږ ملک باندې چې اوس کوم حالات را روان دي یا الله منګ باندې هغه خلق الله مسلط کې چې هر فرقې سره، هر جماعت سره، هر تنظیم سره تعلق ساتي. یا الله هغه خلق منګ باندې مسلط کې خدایا چې هغه خیرخوا د اسلام د مسلمانانو د دې ملک د ځمکې خیرخواهي. یا الله هغه خلق منګ باندې مسلط کې هغه الله منګ له حکمرانان کې. یا الله ته زمونږ نه رضا شي. الله زمونږ د ملک په قرآن او سنت باندې آباد کې. الله زمونږ په مشکلات آسان کې. الله مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف کې. الله مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف کې. یا الله حاضر مجلس
چې سوره دی او د دې زړونو کې څه شرعي حاجات دي الله ته په هغې پوهې خدای د خپلو غیبي خزانو نه هغه برابر کړي الله د غیبي خزانو نه الله هغه برابر کړي خدای موږ ته زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله زموږ پریشانۍ ختمې کړي الله زموږ کورونو نه بېدیني ختمه کړي الله زموږ نارینه او زنانه دینداره کړي الله زموږ قرآن سره مینه محبت پیدا کړي الله موږ ته چې چا قرآن خولی یا الله چا قرآن په لاس کې راکړی یا الله د هغې قبرونه د نور نه ډک کړي الله هغې سره د رحم معامله وکړي زموږ چې کوم استادان ژوندي دي هغې کې څوک بیماران دي الله کامل صحتونه نصیب کړي الله د هغې د علم د فایدو نه الله موږ فایدمن وګرځوي الله د هغې د علومو نه الله موږ فایدمن وګرځوي خدای ته زموږ نه رضا شي یا الله ته زموږ محافظ او نگهبان شي الله زموږ حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه